صدقه الفطر پدې کې عام زمنګ مسلمانانو لرا سلور خبرې پیجاندل ضروری دي. یو په دې باب کې دا خبره پیجاندل ضروری دي چې صدقه الفطر په چا باندې واجب ده. دویمه مسله دا ده چې صدقه الفطر د چا د طرف نه واجب ده، یعنی د چا نه به صدقه الفطر ورکې. دریمه په دې باب کې مسله ده صدقه الفطر وقت، او څلورمه په دې باب کې مسله ده صدقه الفطر کې کم اشیاء ورکول پکار دي. اوله مسله صدقه الفطر په هغه چا باندې واجب ده چې په چا باندې زکات فرض دي. څوک زکات ورکي یعنی د نصاب مالک نو هغه صدقه الفطر ورکي په د باندې واجب ده. د قران کریم آیات دی چې انما الصدقات للفقراء والمساکین، علاوه دا خیرات صدقات د غریبانو او مساکینو د فاره ده. او حدیث نه معلومیږي رسول الله فرمای اغنوهم عن الطلب هذا اليوم. دارقطنی کی روایت دی د الله نبی وی چې دی غریبانو لره بے پروا کوي په دا ورځ باندې د سوال نه، د دې لپاره چې تاسو په خوشحالي کې د شریکت وکړي او تاسو سره دیم د اختر مناو کې خوشحالي نه دی ول صدقه الفطر ورکیا چې دی په خپل حاجتونه سرته ورسي او حاجتونه په پوره کی. اگر شی یو قول دام دی چې صدقه الفطر امام شافعی وی په هر هغه چا دا چې هغه د یوې ورځې خوراک سکاپ طاقت لري، لیکن راجحه او د تمام امت مسلمه د علماو مفتابه قول دام دی فتوا فدیدا چې صدقه الفطر په هر هغه چا واجب ده چې په چا باندې زکات. دویمه مسله په دې باب کې دا چې صدقه الفطر د چا د طرفه باور کې. نو صدقه الفطر یو د نابالغ اولاد د طرف، نابالغ اولادی دارنګي بیمارانی او داغي نگرانی پتا باندې وی، یا دارنګي شلوي ګړوي او هغه د نان نفقې د خرچي دا طاقت نه لري او ته پکور کې سربرای نه د کور سربرابه د نابالغ بچو او دارنګي هر هغه څوک چې پتا باندې نفقه صدا لازمه ده او واجبه ده نو دا غي د طرفه به تاسو صدقه الفطر ادا کوي. پاتې شو بالغ بچي یا خپل بیبي مور او فلار وغیرہ نو دا اغي په خپل باندې صدقه الفطر ور کوي. دا په هر بالغ باندې په خپل باندې دا چې هغه د نصاب کله څه شي مالک شي. او کوچري د کور یو سربرا دی او هغه سره د ټول کور د مال اختیار دی او په دې مال کې د تمام بایګانو حق دی، د خويندو پکې حق دی، نو هغه با صدقه الفطر د کور سربرا ور کوي. دا غي د طرفه لکه کور کې زمونږ عام معمول دی چې لکه یو مشری هغه صدقه الفطر ادا کیه او نور بیا صدقه الفطر نور کوي بس دا غي د طرفه وش. نو جائز دا چې د کور سربرا ور کی او کو نو جدا جدا نو بیا په هر سړی باندې ځان لدا چې د نصاب مالکی بیا د صدقه الفطر ور کوي، چې د نصاب مالک نه دی نو په هغه باندې صدقه الفطر دا واجب نه ده. دریمه مسله په دې باب کې دا ده چې صدقه الفطر د دې وخت څه دی. نو افضل او غره خدا د تمام ائمه کرام پولیس احناف هم وای او تمام ائمه وای چې دا قبل الخروج الى المصلى چې ته ستنې تلې عیدګاه ته نه تلې نو دا غینه مخکې صدقه الفطر ادا شي دا افضل ده. خدا په هغه زمانہ کې با سوالګره په لار باندې او هغه باندې ته منتظر او انتظار وکاو نو صحابه کرام به هغه ته صدقه الفطر ورکوله. په دې زمانہ کې اوس اکثر داوی چې تا اختر منزل زینو تا ته څوک نه میلاوي چې ته صدقه الفطر چاله ورکی. د دې د وجنا په حدیث کې راځي او دا امام مالک رحم الله په دې باندې فتوام دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه با صدقه الفطر ادا کولا قبل الفطر بيوم او يومين. بخاری کې روایت ده چې صدقه الفطر بعد اختر د ورځنا دوا ورځ یا یو ورځ مخکې دا پیغمبر صدقه الفطر ورکولا قبل يوم او يومين، یعنی یو ورځ مخکې یا دوا ورځې مخکې.
نور دا مسله ده کو یو سړی صدقه الفطر د اول روزې نه ورکی ام جائز ده علماء کرام وایي چې ام جائز سبب روزه ده سبب اختر ده دا دو سببونه دي نو کو چرته یو سړی مخکې ورکړي ام صدقه الفطر شوی او کو څوک د اختر د مانځنه ورځ نیمه مخکې ورکی ام جائز ده او چې د عیدګاه تر روان دی دا غینه مخکې صدقه الفطر ورکا ام افضل او غوره ده او امام شافعی رحم الله فرمایي کو چرته د اختر د روزې نه مخکې چا صدقه الفطر ورکړي وا نو صدقه الفطر ادا شوی ده یعنی کو صدقه الفطر روزم نه دراغلی هم صدقه الفطر دا جائز دا یعنی مخکې د رمضان نه هم خو غوره قول دا دی د جمهورو چې صدقه الفطر فروجه کې کول پکار دی او خاص کر په اخیری عشره کې او د اختر نه یو ورځ دوه مخکې او یا د مانځنه مخکې چې ادا شي نو افضل ده عبد الله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې اوی د مخکې د اختره د مانځنه صدقه الفطر اور کوله دا صدقه الفطر دا مقبوله ده او د اختر د مانځنه روسه صدقه الفطر ادا کول دا عام صدقه ده یعنی صدقه الفطر نه ده بلکې عامه صدقه ده نو جایزه کو مخکې څوک ورکیا نو افضل ده خو واجب ده نو رستبم د انسان د زمینه الا د انسان زمه فارغیږي د مؤمن د مؤمنې چې صدقه الفطر ادا کی څلورمه مسله په دې باب کې دا د اشیاء دا چې کوم شی دا په صدقه الفطر کې ورکول فکاری په حدیثو کې خو مختلف اشیاء راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من عقد روایت کې راځي د وربشو د کجوري دارنګي د وڅکو وغیرہ یا پنیر د دې یو صاع ادا کول دا پکاري په حدیث کې راځي نو دا اصل کې د تا تماویل د غریب د حاجت د تفکول د فارده د الله نبی وی اغنوهم عن الطلب هذا اليوم دا خلق بے پروا کوي د دې ورځ د سوال نه چې سوال په دې ورځ باندې نه کوي نو په حدیث کې چې کوم دا شین راغلي فقهای کرام وی چې د پیغمبر په زمانه کې خو درهم او دنانیر مو ولې دا اشیاء ورکول نو په دغه زمانه کې فقهای کرام وی چې د دې شین ورکول دا میسر او آسان او دا په آسانۍ سره مندل شي درهم او دنانیر نو اکمو نو د دې د وجنه اغیب دا اشیاء ورکول او دا چیزونو خوراک سکا کبه په هغه زمانہ کې ضرورت هم ډیر او فقر او فاقه هم ډیر زیاته وا بیا علماء کرام وای امام ابو حنیفه رحم الله فرمای چې قیمت ورکول لکه نن سبا سعودي مفتی اعظم دامت برکاتهم العالیه په دې باندې فتوا ورکړی دا تمام علما په دې فتوا ورکړي چې د ملک کم پیسې دا کم قیمت دی اقا ادا کول په دې کې افضل دی اوس نن سبا غره آغا دی چې قیمت ورکې ولی ځکه دا دغه د حاجت د ضرورت د فقیر دا او د فقیر ضرورت زیات په قیمت یعنی په پیسې باندې پوره کیږي ځکه کو دا غي څه ضرورتونه هغه چیز به اغازان ته سکیه واخلیا او خپل حاجت به باغی باندې پوره کی اوس کې یو سړی دا خبره وکړي چې په حدیث کې خو پیسې نه دی راغلي نو په حدیث کې چې پیسې نه دی راغلي د پاکستان روپۍ یا قیمت نه دی راغلي نو بیا خو په حدیث کې د پاکستان په پیسو کې سود هم نه دی راغلي دارنګه یو سړی د گاړو مصری د گاړو سامانونو خرڅي هغه به زکات نه ورکړي نو دا خلکو لټیر په زکات کې ورکړي یا مثلا یو دکاندار دی او هغه د کاسمیټکس دکان دی هغه چرته کریم پاوډر او شیمپان خلکو له زکات ورکوي نه اتفاقی مسله د قیمت ولا ورکوي دا ټول مسلمانان قیمت د ټولي دنیا نه وبس دا اتفاقی مسله ده د کې هیڅ اختلاف په نن سما زمانہ کې نشتا چې قیمت ورکول په زکات کې قیمت ورکول په سرسایه کې دا افضل دی او غوړه دی او کم سړی چې دا خبره کوي چې را حدیث کې نه دی نو بیا خود د پنځ باندې په دې اشیاء کې سودم نشونه پکې زکات شته بیا به زکات هم نه کیږي ځکه زکات هم به منګه اسه ور کړي نو دا خبره خطا ده خکار نه دی امت کې انتشار خورول نه دی پکار نه عوام خلق په تشویش کې اچول پکار دي هغه مسله عوام ته
علما ولا پیش کول فکادي چې کما اتفاقی ده آسان ده د قران او د حدیث موافقه ده او د تمام امت مسلمه د عرب د عجم علما او پاغي اتفاقی اقا مسله امت ته چپیشي نو غربي زما د علم مطابق او افضل بي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي جزاك الله خير واحسن الجزاء